عزتمندو د کوم الیکشن چې دا عام الیکشن نه دا ګوره دا د عوامو او د قومونو مخکې کله کله داسې وړونه راسي چې هغې کې د یو قوم او د یو ملک والا تقدیر چې دا هغې فیصله او تعین کیږي نو دا په 8 فروری باندې چې کوم الیکشن روان ده زه په دې خبرې باندې خوشحال یم د مو ډېر ملګري خفا دي څوک مایوسه وي خو زه د الله نه په ډېر راضي یم چې پاکستان تحریک انصاف باندې دا سخت خواښ راغی یو خو د مصفونو کې چې کوم غله ډکوان او منافقین وو الله تعالی د هغو نه هم پکې خلاص کړو او بل د دې سره سره د 75 سال نه چې د یو ملک د کلمې په نامې جوړ و هغې کلمې ملک په خواهش کې د انډیا نه خلکو جایدادونه د خپل پلار نیکه ځمکې کاروبارونه او نوابي او جایدادونه پرېښي وو دې ملک نه راغلي وو باوجود د دې چې په لارې کې ډېرې خطرې وي قتل عام و شهیدان شوي وو په هغو کوم خواهش راوړی زه تاسو نه پوښتنه کوم د لمونځ او داس خو یې په انډیا کې هم په خپلو علاقو کې کوایش و که نه د ولې راغلي وو دې ملک له هغو سره وعده شوې وه چې یو ملک به کلمې په نامې جوړېږي نو هغې وې چې دې کې خو به د الله د رسول والا قانون وي د قانون بلدستی به وي امیر غریب فرق بنوي کمزوري طاقتور فرق بنوي عدالتونه او د څوره ادارې چې دي دا به د عوام د خدمت لپاره استعمالیږي خزانه بیت المال چې دا به د عوام امانت وي او دا به په هغو باندې خرج کیږي خو عزتمندو داسې خو څه په دا 75 سال کې چا ونه کتو که څه مو وکتو مایوسي نه روا عوام له هېڅ هم نه دي میلاو نن تړاو پولیس چې ده د هغو نه خلک دوره دهشت خوري چې یو بدماش کور کې به یو سړی دوره خطره نه محسوس کوي خو چې تړاو او پولیس له ورځي خپل عزت محفوظ نه وي او هغه خطره محسوس کوي همداسې ده او که نه ده عزتمندو نن چې دا خبره مې وکړه چې زه په دې خوشحال یم چې د موږ سره کوم څه وشو حالانکې د موږ قاید نن په جیل کې ده دا د چا دپاره پروت ده دا د موږ د نسلونو لپاره پروت ده کنې هغه نه خو خپلې ښځې هم په دې خبرې طلاق واخیستل چې دا خلک ته نه پکاروي راسه چې عیش او عشرت والا ژوند تېروو بهر ملکونو کې عزتمندو خوشحال په دې یم چې د 75 سال کې کوم څه شروع د دې کلمې په نامې جوړ ملک چې ده د چا په اشارو باندې چلېدل دا د کلمې په نامې جوړه خاوره چې ده د دې خاوره د دې اډې چې ده د چا د خدمت لپاره استعمالېدې د خپلو خلکو باندې ډران اټیکونه کوه د خپل ګاونډي مسلمان ورور وینه تویوه نو الحمدلله دا خلک دا کردارونه چې دي دا نن په د 2 کالو کې الحمدلله دا روان شو همداسې ده او که نه نو دا ډېر غټ کار وشو نن الحمدلله زه دا شکر وباسم چې نن په خلکو کې شعور راغلی ده او انشاءالله خلکو فیصله کړې ده د تاسو د ټمپریچر او د تاسو د جوش او جذبې نه ده خبره واضحه ده انشاءالله موږ صرف د حاضرۍ لګولو نه راغلي وو نور ورونو که د مو تاسو څوک هم قرباني ورکوي دا یاد ولرو چې دا تاسو د خپلو بچو دپاره ورکوو
او دا دې ټایم کې په ټول قوم باندې دا جهاد فرض ده. ګوره ټول کارونه پرېږدو، دا دعوت د تبلیغ غوندې وچلاو. انشاءالله په 8 فروری باندې به دا خلک داسې جدوجہد سره فیصله کوي چې د هغې تکلیف نه صرف د ما په ملک کې ناست هغه ایجنټان چې ټول عمر یې دا ملک د کلمې په نامې جوړ ملک دا د غیرو په نامې وچلو، بلکې د دې تکلیف چې دا په واشنګټن کې انشاءالله یهودو نه سره محسوس کوي که خیر وي. تاسو نور ټایم نه اخلم، مخکې جمعې منځه ټایم هم ده. او حسین چې د مو مشر سیاسي مشر مو ده، چې ناست وي بیا مونه خبرې هم نه کېږي. او ګوره شرکي مې مامګان دي چې د رشتې خیال مې وساتي. او ګوره پټګی مو چاله پاتې را نه ولي. او د مو مخالفین چې دي دا خو تاسو پېژنو، دا د هغو پارټونو تعلق لري چې خدای پاک د ذلیلوي بیا دغه شانې فیصلې دې نه کوي، چې د داسې جنډو لاندې ولاړ دي چې د ما په پښتون باندې کله سخت وخت راغلی و او د ما پښتون به پنجاب بارډر کراس کوو یا به د سند بارډر کراس کوو. نو دغو دوو پارټو چې ده هغو لیډرانو به څه وي، اوس به هم په میډیا کې پراته وي، وی به چې د پښتون دهشتګرده دا په پنجاب او په سند کې د راته بدمني راولي، دا ماره پرېږدوي مو خاورې له. نو نن به انشاءالله دونه دردناک شکست پېر کوو که نه که خیر وي، دونه به ښایو که نه چې پښتون څوک ده، دونه به ښایو انشاءالله چې پښتون یو امن پسند ده. او که بیکورډ کړی ده نو تا بیکورډ کړی ده، ټولو وسایلو باندې ته غاصب یې. خو نن الحمدلله نن پښتنو میندو ته بچي راوړي دي، خپل حق به ترې اخلو انشاءالله، اخلو به که نه که خیر وي. دا یاد ولرو چې د کومې فیصلې شوي دي دې کې د تاسو والا ډېر د حقوقو خبرې پاتې دي. د مرجر حوالې سره نورې خبرې چې کوم دي انشاءالله د عوام چې کومه رایې وي د هغې مطابق به د تاسو د حق دپاره جنګېږو او انشاءالله مراعات به دې ته اخلو او خپل حق به دې ته راوړو انشاءالله، په زور به یې ته نښلو. او دې سره سره زه یو ځل بیا د تاسو انتهایي مشکور یم چې تاسو دوره ګڼ تعداد سره موږ دوره درنوښت راکړ. الله د تاسو ټول عزتمند کي، قدرمند کي. ورونه ما الیکشن مخکې هم امجد سره کړی ده، خو د علاقه امو سره نه وه خپله علاقه. او الحمدلله د کوټ خلکو موږ ډېر عزت راکړی ده، شهریار بهیله هم ډېر عزت ورکړی ده. 85,000 ووټ یې شهریار بهیله ورکړی ده، یو ځل 64,000 یو ځل 85,000 او ماله هم 27,000 ووټ راکړی ده څې پاسه. ګټلې مې وه خو غل بچي چې ده هغه بس اورې کې هغ ټایم ګوته کړې وه، خو انشاءالله دې ځل به فرق دوره وي چې ګوتې متې وه دا شیانو ګنجایش به پکې نه وي که خیر وي. دا موږ تاسو نه توقع لرو چې ګوره پاتې مو رانولو چې سبا راته کوټ کې څوک دا پیغور وکړي چې مړه خپلو خلکو وغورځولو. انشاءالله نه به وغورځوو که نه که خیر وي. تاسو ډېره مننه، الله مو تاسو ټول عزتمند لري که دلمن لري. ډېره مننه، شکریه والسلام.